یو بادشاہ یو سره پلار روان تپوس ته وکړو چې کاکا چرته زه خاري مخ کې دی ورپسې او ته روان یم غریب سره ما بادشاہ ورته وی چې څه هغه بدر کړ خو زه درنه یو څو تپوسونه کوم دا غي جواب را ته چې څه زه بدر اخر والا ورته چې وای و اول خو می دا سوال د در باندې چې د دنیا منځ کم یو خروالا او خو زمونږ د پاکستان خروالا نو او خيار خروالا هغه ورته د دنیا منځ ویلو وی راځه دا خو دې ول دومره معمولی خبره وکړه زما د خر تم معلوم دی بادشاہ اوس خروالا ته دا پته نشته چې دا بادشاہ دی خو یاسي 500 سور سړی دی او سړی ورسره خر له متیازي ورغلي دي خو چې متیازي کړی ول دا د دنیا منځ زما خر د بل ځای کې متیازي نه کوي دا منځ دی او بادشاہ سلام صاحب وي که یقین دې ناراضي نو بس پړې راواله او کچوای سلور والا طرف ته دنیا کچ کا دای منځ دی او زه خو مزدور سړم ز خپل کار په سره بادشاہ او قسم بلا وره او د دنیا کچ کوله چې د دنیا منځ دی ورته بس یو پښتنه درنه بل کوم چې د اسمان ستوري تمره د اسمان ستوري ویل دم ماته معلوم روان دي په لار د شګو یو لوی ډیره په مخه ورته ول دا شګي دی ول د اسمان ستوري دومره دي که یقین دې ناراضي نو وېش مارا دا ذرات شماره دومره بادشاہ خدا کاکا اخیری نه تپوس درنه کومه چې دی وخت کې خدای څه کار کوي دی وخت ورته برادر دو سوالونه مې درته حل کړ زه پیدا روان یم ته پاس سوري دومره سپک خوراته مګوره ترا کوشه لخت والا دا خر شړه زه په دې اس سور شم بیا ته تاسو کو زه به جواب در الله دې سره د عقل بادشاہ په غرونو سره را کوشو خروالای په اس کې نو له د لګر لخت واغ اخر کلا کلا سره د عقل او سره د عقل لیونه په غرونو سر شوي ولې کتا زو خیالو کې په پاکستان کې صرف دیر ډیویژن ته د اسلام ډیر ضرورت و یعنی آغاز د اسلام د دیر نه کیږي با سواد ډیویژن نو مې دا دیر صغار حرا دی چې اول اسلام په دغه ځای نه را دغه کی تاسو الله دې چې چانه فهم والی چانه عقل والی چانه بادشاہ سره د عقل پټه پړون کو را کوشو خروالای په اس کې نو له د لرګي واغ تو خارج شو ویلو تاسو کا ویلې پدې مې پوي کچ دی وخت کې خدای څه کار کوي هغه اصل لته ورکړه ول دی وخت کې خدای دا کار کوي چې تا نه اس واغستو مال را او لا تاسو خیال دی وخت کې خدای څه کوي نو د خدای شؤون دي شان دي پار وخت کې خپل خپل شان اوس دی وخت کې څه شان دی دی وخت کې دا شان دی چې ته خروالا کړې او زه پاسور کې موته نه لا عزیزان عرض می دا چې په دې کائنات کې دا الله وجود دی او کل یوم هو فی شان زمانہ کل یوم هو فی شان چی شان است چی شان یعنی اوصاف کمالات ندارت پایا کل یوم هو فی شان ارو رضا اللہ پہ یونی شان چشان است چشان یعنی اوصاف کمالات ندارت پایا اے اللہ استاد کمال اوصاف چیدی داگے انتہا بدے کائنات کے سوچ کے اور طرف پانی کے سوچ کے یوزے کے بدے دماغ مخ کے بنشی نو عرض میں دا کولو چی اللہ ستا پدی تم راوندی سرگوٹی کے دا براشی کے خدای چاہ پیدا کر نازیزانو د خدای تعریف بل ذکر خدای ته خدای ذکر وي خود خدای معنا څه خود دا بیا علماء نه تاسو چې خود بل خبره ده چې د الله په تعریفونو کې یو تعریف دام ده چې ما لا ابتداء له ولا انتها د الله ابتداء نشته ابتداء دا معنا چې یو شی مخکې نه اوس پیدا شو نو ابتدای شروع شو انتها دا معنا چې وو او ختم شو انتهای نه ما لا ابتداء له ولا انتها
دا الله لوی تعریف دا دی چې نه ابتدا لري او نه انتها وجود دی. بیا علماء فلاسفه او منطقیان یو باس کوي چې الله کلی دی او که جزئی دی. دا هم هغوی د خپل عقل مطابق اسونه زغلوي. که جز دی نو کل یې څه دی، که کل دی نو د اجزا یې څه دي، او مرکب د څه شي. لکه زه اوس یو کلي یم، زه کلي زما اجزا خاوره، اوبه، اور، پلان. خیال امراغ که کلی دی نو اجزا یې څه. د دوی دماغونه چې یو ځای ته لاړ شي نو هلته ودرېږي، هغې نه په مخکې نشته. لکه دا طالبان حضرات کوي په حکمت کې یو باس راځي هایولا. هایولا څه شی دی؟ ټول کتاب خلاص، ونه طالب پوه شي چې هایولا څه بلا ده، او نه پې استاذ پوهي چې هایولا څه بلا ده. بس یو گردان دی، پنبه ده او پشم دی او پلانې دی او پلانې دی او پلانې دی. زمونږ یو استاد مونږ په هدایت الحکمت کې چې ډېر تنګ کو، هغه وی هایولا دا شی دی راشي چې نه ستاسو عقل ورځي او نه زما. داسې ګوتې دواړه ونیوې، وی د دې دواړو ګوتو په دې منځ کې چې دا کومه علاقه ده دا هایولا دی. اوس که دغه یې دوربین والا راوړئ چې ویې ګورئ چې دا هایولا څه شی. خیال هم راغی. دا فلاسفه او حکما چې دي د دوی هم دماغ یو ځای ته چې لاړ شي هلته ودرېږي. عزیزانو دین هغه شی ده چې چېرته د انساني عقل خاتمه وشي هلته د دین ابتدا وي. انساني عقل چې ختم شي هلته د دین ابتدا وي. نو دین د عقل نه خلاف شی نه دی. خبره دا ده چې د انساني عقل رسایي دین ته. یو سړي تپوس وکړو چې سړی په اودس کي او هغه نه هوا خارج شي نو دی به څه چل کوي؟ اودس به کوي، یعنې مخ لاس به وینځي که کوم ځای نه چې باد به تېري دغه ځای خو به نه وینځي که نه. نو ګنده شوی کوم ځای دی او وینځي کوم ځای. عقل دا وایي چې بھئی دې کوم ځای نه هوا وتې ده دا ځای ووینځه. نو په هوا کوم ځای نه ووته او وینځي مخ لاس او خپې. عقل دې عقل داسې مثال دی لکه زمونږ په دې ملک کې ساینسدانان هم دي، او اوس یو نوی ټکی راوتی دی ټیکنالوجي. دا زمونږ صدر صاحب دا لفظ ډېر زوتی، ټیکنالوجي ټیکنالوجي. پوه نه یو چې ټیکنالوجي څه بلا ته وایي، خو ټیکنالوجي وایي. ټیکنالوجي یو صحیح معنو میں ټکی ډېر وایي او یو ټیکنالوجي ډېر وایي. نو دغسې دا ټیکنالوجي والا چې دي که نه، دا یو پروفیسر روانو هلکان ورسره دي او کوک کیڼ به کېده. که تاسو د دې ساینس دا ماسټران وګورئ، دي چې په لاره دي داسې کاږه کیڼ ځي او د خلکو ته دا شو کوي چې دا د ساینس ټیچر دی یا د ساینس استاذ دی، نو دی په دې کائنات کې ریسرچ کوي، دغه فکر پکې کوي. او که نه جاز به جوړی چې دوی به هم سپوږمۍ ته خېږي. نه غولنو سپوږمۍ ته چې څوک کېږي مچۍ نوري چې غولې شاکي. پاکستان ته ګوره، سپوږمۍ ته خطو ته ګوره. نه پرېږده چې دا ښځې ګرځوي. نن مې کتوه بله ورځ یې واده شوی دی، نن یې بربنډه لونډه ځان سره کېنولې وه او ګرځولی. په شرمونو مالو شرمې دی خو لا نکریزي نه دي تلي د لاسونو نه شرمېدل. یا غاټ پښتون دی صاحب، غاټ. بل مې وکتو صاحبه دلته دا لارۍ مارۍ رنګۍ نن مې کته جوړه کړې ښځه یې ځان سره په دغه سړک کېنولې وه په سکوټر. مستریان اوس به د غریب څه غم جای. مونږ خو به د غریبانو ملګرتیا کوله چې هغوی سره زیاتې کېږي او دا غریب نه لوی زن طلاق نشته، د ده وس نشته، وس د ده وس نشته. او ای گربه مسکین اگر پرداشته، گربه مسکین اگر برداشته، تخم گنجش از هوا برداشته. و دی غریب پیشو کچرتا وزر لرلی، غریب پیشو مزوبه تا وزر ورو لگاو پا دیملا او وای لوزاو. نو دی غریب پیشو کچرتا وزر لرلی، نو پا هوا که بے دمارغانو بیڑا تبا کرے. هوا دا غریب تا تاسو مونږ چې لک خیو وسم نشته.
چاله چې سکوټر خدای ورکړي داغه حال وګوره، چاله چې موټر سایکل خدای ورکړي داغه حال وګوره، چاله چې موټر خدای ورکړي هغه دې پناله داغه حال. زما عزیزان مرد مې دا چې خفه کېږئ ما ټول د هلاکت او د تباہی په کشتۍ کې سوار یو او کشتۍ په ګرداب کې ګیره ده، د غرقېدو انتظار کوئ چې کله به غرقي. انتظار دا کوه، دا انتظار مه کوه چې په دې ملک به چېرته ښې ورځې راځي او ته به ښه کېږې یا تا ته به د سکون ژوند میلاویږي او د زړه تسکین به درته میلاویږي. دا انتظار مه کوه. د تباہی کشتۍ کې سورې او کشتۍ ګرداب کې ګیره ده. اوس انتظار د غرقېدو کوه چې غرقېږي به. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل راغی، تپوس یې کولو یا رسول الله اخبرني عن الاسلام، اخبرني عن الساعه، اخبرني عن الايمان وغیرہ وغیرہ. اخر کې ته تپوس کوي چې یا رسول الله اخبرني عن الساعه، په دې مې پوه کړه چې قیامت به کله. علما لیکي چې ایمان، اسلام، احسان دا تپوسونه چې پیغمبر نه وشو دا خو کمال. نو جبرائیل بیا د دې تپوسونو سره د قیامت څه مناسبت چې تپوس یې کولو چې یا رسول الله قیامت به کله. مولانا شبیر لیکلی دي چې تپوس مطلب دا و چې یا رسول الله ایمان، احسان دا خو کمال دی، اور کمال سره زوال لازم دی. کمال دی راته بیان کړو، خو د زوال ورځ هم راته وښیه چې زوال بیا کړی. عزیزانو دنیا کمال ته ورسېده، دغې نه پاخوا نور څه شته نه. هغه کومه مزه ده چې تا پرېښوه، هغه کومه ګناه ده چې تا پرېښوه، هغه کوم عیش دی چې تا پرېښو. نو کمال تک دنیا ورسېده، اوس یې د زوال انتظار کوئ چې زوال بیا کړی. تاسو پوه شو؟ عرض مې دا و چې قرآن کریم چې څه ویلي په دې 14 سنې یقین لرئ. مولانا تامیر رحمت الله علیه ته یو سړی راغی، و یو بزرګ ته یو سړی راغی چې صاحب دا د قبر معامله په ما ته څنګه پته ولګي؟ هغه ورته دا آسانه خبره ده، که زه مړ شم کاغذ او قلم ما ته په قبر کې کېږده او 3 ورځې پس راشه چې لاندې په ما څه تېري هغه مې درته لیکلي کاغذ به پاس کړو. څه ورځې پس بزرګ مړ شو، د ورسره قلم او کاغذ لاندې په لحد کې کېښو او قبر یې بند. 3 ورځې پس چې ورغی قلم هم پاس پروت دی او کاغذ هم پروت دی، پکې ورته لیکلي چې بچیا د قبر معامله ذوقي وه. ذوقي دې ته وایي چې کوم شی د سکلو سره تعلق لري دې ته ذوقي وه. د قبر معامله ذوقي وه، ما وسکله او ته را روان اوس په ما لاندې څه تیر دي نو هغه چې هر څومره بیان یې درته وکړم ته به پرې نه پوهېږې، خو دومره درته لیکم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه نقشه د قبر په حدیث کې بیان کړې ده، په هغې 14 سنې ایمان لره، ځکه چې ما سره همغه معامله وشوه چې کومه پیغمبر په حدیث کې. خیال راغی؟ نو عرض مې دا و چې انتظار اوس د دې کوئ چې کېږي به څه، نتیجه او انجام به زمونږ څه. قرآن کریم د خدای کلام. خبره مې دا درته لنډه غوندې کوله چې اسلام سره ټوکې خوند نه کوي، مخول خوند نه کوي. قرآن عام اعلان کړی چې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والاو ادخلوا فی السلم کافة، پټول اسلام کې داخل شئ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، د شیطان د لارو اتباع مکه. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، په بعض کتاب ایمان راوړه او په بعض مراوړه، دا کار مکوئ. نن وګورئ چې ستا په ملک اسلام نه څه ټوکې جوړ، نن ستا په ملک په رڼا ورځ سړی ولې تښتېږي؟ ځکه چې په ملک قانون نشته. یو ملک په
په اعتبار د قانون سره دومره یتیم او دومره خوار نه دی لکه پاکستان. په ملک کې قانون نشته، هیڅ مجرم ته د خپل جرم سزا نشته. پلانی ځای نه سړی وتښتولو، پلانی ځای نه هلک وتښتولو، پلانی ځای باندې ډاکه پرېوته، پلانی ځای کې لارۍ وشو کوله. دا ولې؟ ځکه چې قانون د ملک دومره نرم دی چې سزا پکې نشته. زه درته د یو غل لاس پرې کوم او په پاکستان کې دا آواز وشو چې غل د لاس پرې کېږي، ته وګوره چې ستا په ملک کې بیا څوک د غلا نامه وایي. سړی به بوځي چټ به راشي چې 3 لکه روپۍ راولېږه کیني کټ ورپسې راوړه چې مړې یو موټر به وتښتئ. جواب به راشي چې 40,000 روپۍ راولېږه موټر بول. دا ګناه د چا ده؟ ګناه د حکمران طبقې ده چې په ملک کې قانون تباه دی. په ملک کې قانون شته نه. ستا کور به ستا جایداد سړی به پکې زورګیر شي، 14 کاله مقدمه ورسره کوه، د خپل کور نه به سړی نه شي. هغه ورځ یو فیصله م کوله، یو ما ته په غوسه شو، ویل ما سره ظلم کېږي، کور دې وران شه چې وران. 4 کاله دې کری هم نه ده ورکړې، جایداد هم د بل 15,000 روپۍ الټه ما په مالک جایداد کېښود چې دوی یې ورم کړه. ویل اوس دې م راته زیاتې وکړو، 1,500 به دې راته تېر. دا کوم انصاف دی؟ کرایهدار خو د یو میاشتې اجارهدار وي، 100 روپۍ میاشت مې یو ځای درکړی، خو چې پهله تاریخ راغی 100 روپۍ دې راکړې او درته مې ویل چې لرې کېږه، یو سیکنډ به پکې نه شي ایساری دی، کډه به باري. دا خبره به په تاسو ښه لګي نه؟ خو انصاف دا شي. د ملک قانون دی صاحبه، 14 کاله به دیواني مقدمه کېږي، غړنجېږي راغړنجېږي غړنجېږي، تاریخ شو 24 شو 28 شو، د بلې میاشتې 29 شو، دا پلانې شو پلانې شو، اربونه روپۍ په دې عدالتونو خرج دی. د ملک د فیصلو دا شریعت قربان د شریعت. شریعت خو د جماعت خبره ده، رایه والا او راپېښې کا او ګواهي پې وکړه، یا ته لاس پوس کا یا ته سر پرې کا او خبره کړه. هغه آدمخوري چې رانیولی وکړي، غړنجېده راغړنجېده، نن اعلان وکړو چې پانسي یې کړي. څه چلې کړی؟ آدمخور ماشومان یې خوړلي، څو یې خوړلي دي؟ 48 یې خوړلي، 8 یې پیدا نه کړل. بیا دوی دا آدمخور یې رانیولی دی، په خپل زوی یې اچولی، خپل زوی سره یې د دوی په مخ کې بدفعلي کړې. دا د دوی هغه انټاروګیشنونه دي. عزیزان عرض مې دا و چې دا هغه ورځې انتظار کوئ چې د شپې څملئ او سهار راپاسئ، نه تاسو یې او نه دا دنیا. ملک انصاف نشته، انتها ده د ظلم، انتها ده د ظلم. سره سترګه دې وه، وخت تېرېږي، سره سترګه دې نه وه، که درنه ښځه چا بوتلم والله که څوک دې تپوس او کور زمونږ ځکه وران دی چې مونږه سره سترګه هم نشته چې په ملک کې وخت ښه تېر کړو، او خدای سره مونږ جوړ نه دی راغلی، خدای سره مونږ جوړه نه ده کړې. نو خدای سره مونږ ورانه ده او حکومت وخت سره مونږ ورانه ده. نو نتیجه دا چې علاج دې د مرګ نه بغیر بل نشته چې د ځمکې خوله درته بیرته کړي او پکې ټاک شي. دا په تاسو عذابونه مختلف شکلونو کې ولې دي؟ کرامنده کې پولیس را سره دا چلو که دا عذاب د پولیس په شکل کې در باندې نازل، کچرو کې را سره دا عذاب د کچرو په شکل کې در باندې نازل، غوړي را باندې ګران شو، دا عذاب د غوړو په شکل کې در باندې نازل. تو سکل باران نه شي ته وړو لګوره چې نور در باندې ګران شي، که خدای ته منظوره وه نور به ګورئ، نور به تاسو ښې ورځې لټوئ، ښې ورځې نه بدترې نه بدترې ورځې به در باندې د هغه شرمېدلی قوم. هغه ورځ په لار را روان وم، یو په مخه راغی وایي چې مولانا صاحب جمعې په ورځ تقریر دې ډېر ښي، خو دا ښځې مزې. ما ورته ویل دله سړی ما پسې مونځ چېرته کولی شي؟ ما پسې چې مونځ کړي دا ټول نه روان دي، چې د چا ښځې سپینې بورکې په سره او په کورونو کې په ستر ناست، د چا ښځې چې د کلو شاملات دي ما پسې مونځ نه شي کولی. پرېږدم هم نه چې ستاسو په دې
په دې سنبو مال ما ستنې نه من ما زه په ډاکټر یم کونینو ستن چې چاته په کوناټي کې وای پرې پرې نارې بدل کونینو ستنې شرمېدل دا هغه قوم او دا نو یو طرف مګرماوه د بل جانب ته هم سوچ وکړه چې دا زموږ کوم وس او کوم اختیار دی دا موږ څه کوو تاسو ووایئ په ایمان زموږ په دې ملک کې چېرته شریفان پاتې شریف سړی څه ته وایي دا خانان مانان چې دي دوی چې کوي شریفان داسې چېرته خان ګورې د دمتوب دکانې ویسکوي چېرته خان ګورې میوزیک سنټرو دکانونه د چا دي د خانانو دي وی سی آرونه د چا په کور کې پراته دي د خانانو دا بلو پرنټونه د انډیا والا د چا په کور کې چلیږي د چا ښځې ګوري د خانانو شریف سړی شریف زه هغه سړي ته وایم چې ښځه یې سوټې تپي پردي لوښي وینځي او بېګاله روټۍ د چا ښځې چې په چادرو کې او بربنډې ګرځي دا شریفان شریف دې ته دوی چې کېني موږ ته رزیلان رزیل هغه ټوکي چې د چا ښځه بربنډوي رزیل هغه چې د چا دود بربنډوي رزیل هغه چې د چا سترګ ګانډي موږ شریفان مونځ ټیم راشي مونځ کوو جنازې ټیم راشي جنازه کوو د سړیتوب وخت راشي سړیتوب کوو شریفان مونږ تاسو پوه شوئ دا زمونږ ملک دی دا زمونږ خلق دی تاسو غریبان دغه خلکو ته بیا نیني چیني کړي د دې ښځې ته تاسو بیبي وایئ بیبي بیبي دسې او بیبي دسې بیبي ورته مه وایه خوار شي یا ورته خره وایه یا ورته بوره وایه یا ورته ګډه وایه یا ورته بیګمه وایه بیبي بیبي خو بیبي عایشه وه بیبي خو بیبي فاطمه وه بیبي بیبیانې په هغه څوک دي چې د 90 کالو شوې د 90 کالو او په 90 کالو کې د خپل کور د کوڅې مخ هم نه ده لیدلی 90 کاله د کور د کوڅې مخ یې نه ده لیدلی بیماره ده او تر اخري سلګۍ چې نر ډاکټر ماله رانه وایي ډاکټر رانه وایي ښځه ډاکټره وایي نه ښځو له هم زه پرده نه ښکاره کوم مړه شوه او ښځې ډاکټرې ته ځان ونه کړه بیبي خو دې ته وایي دا بیبیان زما عزیزان عرض مې دا و چې قرآن کریم چې څه ویلي دي دا رښتیا یو ورځ به د بلې نه بدترئ بله به د بلې نه بدترئ داسې وخت به راشي چې انسانان به وحشیان پلار به د زوی نه پرې پرې نارې وایي زوی به د پلار نه پرې پرې مور د لور نه لور د مور نه هر سړی به په ځان ځان همغه وخت دی همغه وخت خبره مې دا کوله چې قرآن کریم د خدای کلام دا تر اوسه پورې چې څنګه نازل و همغسې باقي دی او دا نور کتابونه ولې ختم شو بعضې خلک تپوس مانه څو ځله دلته چا کړی و چې د عیسایانو سره نکاح د مسلمان کېږي که نه کېږي دې وخت کې عیسایي ښځې سره نکاح د مسلمان قطعا نه کېږي ځکه عیسایان نه دي پاتې ټول مشرکان شوي هغه عیسایي ښځې سره د مسلمان دې مسلمانېدو نه نکاح کېږي چې کومې عیسایي ښځې انجیل د خدای کتاب ګڼي عیسی علیه السلام د خدای پیغمبر ګڼي عیسی ته د خدای زوی نه وایي بیبي مریم ته د خدای ښځه نه وایي دا عقیده چې د کومې عیسایانې وي نو هغې سره نکاح د مسلمان جایز اوس چونکې عیسایت ټول شرک شوی دی لہذا د مسلمان نکاح عیسایانې سره نه ډېرو کړي دي فی الحال هم عیسایانه وه او مسله داسې ده مسلې هر چاله معلوم هم نه مسلو دا ګران کار دی یو دا مې واورئ چې دا ښځې چې یو بل ماشوم له تی ورکړی دا مسله ګورئ هر چا نه تپوس مه کوئ نه پرې هر څوک پوهېږي خاص مفتي او لوی مدرس عالم چې نه نو دا مسله ګورئ هر چا نه تپوس هم مه کوئ ځکه چې یا به حلاله در باندې حرامه کړي او یا به حرامه در باندې حلاله کړي خیال مراغې چېرته سورګیرې نو شاګل نه وي چېرته یو سړی و سرې ګیرې ته نکریزې ورکړي
نو بس هغه سورګیره شاګل نو هغه هر سورګیره به چې کتو نو شاګل بخل کوته بابا هر سورګیره شاګل نه خاص شي یو سورګیره شاګل نو چرته مولای د دې دا معنا نه ده چې پاره مسله وکوي خو عالم سړی نه د رضا د مسلې تپوس کول پکار عالم سړی ځکه چې تاسو پکې یو فرق وایي چې دی جنۍ چې د دې ښځې تیر او دلی دی نو چې کوم هلک سره تیر او دلی دې هلک له نه ورکوي د ده بل رور خیال بره بل رور سره پې کېږي ځکه چې دې هلک سره راودلی دی نو دا قسمه مصیبت ډېر جوړي کومه جنۍ چې د کومې ښځې په خوله تی خوله کېږي د دې ښځې په ټولو زامنو دا جنۍ حرامه ده که مخکې یو کړو ټیک شو کوم هلک چې د کومې ښځې په تی باندې خوله کېښوه د دې ښځې ټولې لوڼې په دې هلک حرامې دي که وړاندې یو کړو خیال م راغی از جانب شیر دی اما خواهش شد و از جانب شیر خان زوجان خلو نو دا مسئلې کې هم ډېر احتیاط کوئ هر څوک د دې اهل نه چې دا تپوس دې سړی عرض مې دا و چې الله هغه ذات دی چې ما لا ابتداء له ولا انتهاء په دې کې نورې خبرې دي انشاءالله بلې جمعې ته تاسو عرض کوم اخري خبره دا ده چې قرآن کریم په خپل زور هیئت باقي ولې پاتې ټکي هم یاد دی ځکه چې څومره صحیفې د اسمان نه نازلې وي یا د قرآن نه سوا دا درې کتابونه دي انا له لحافظون ټکي په یو صحیفه او په یو کتاب کې نه الله وی دا قرآن ما نازل کړی دی او زه به د دې حفاظت کوم دا د حفاظت ټکي د بلې صحیفې او بل کتاب متعلق خدای پاک نه دی ویلی او د قرآن متعلق یې ولې ووی ځکه یې ووی چې نورې صحیفې او کتابونه وقتي او عارضي قانونو نو الله د هغې د حفاظت ذمهواري نه واغستې چې بس پیغمبر وي قانون به وي چې پیغمبر ختم شي قانون به ختم قرآن چونکې تر قیامته پورې چلونکې قانونو نو دا خدشه کېدی شوه چې د رسول الله نه وروسته دا قرآن کې رد و بدل چرته رانشي نو الله وایي چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون یا الله دې قرآن سره به څه کېږي ای حبیبه قرآن ما نازل کړی دی او زما خدای چې تر څو آباد د قرآن حفاظت به زه نو دې کې رد و بدل ځکه نه دی شوی چې د دې څوکیدار چې دی هغه د خدای ذات دی نو تاسو ته مې مخکې ویلي چې چی غم دیوار امت را که باشد تو چو پشتیبان چی غمز موج بحران را که باشد لوح کشتیبان وی اگا کشتای تا اگا دیوال تا دا پریواتو څه یاره ده چې د کوم دیوال پشتی جناب محمد رسول اگا کشتای تا د غرقېدو څه یاره ده چې د کومې کشتۍ مارګی حضرت نوح علیه السلام نو هغه کتاب کې رد و بدل څوک کولی شي چې د کوم کتاب نگهبان خدای پخپلی کوشش ډېر شوی پیرنګیانو دا کوشش هم کړی چې د انجیل غوندې ګوتې په دې قرآن کې مه چا ورته وایي چې د یو کتاب حافظ هم نه څومره کتابونه چې آسماني نازل دي حافظان پکې نه واحد کتاب قرآن دی چې دې کې حافظان دي نو کتاب کې خو به ترد و بدل په وکړي د حافظانو په سینو سره به څه چل کوي دا خو مسلمانانو ته یاد دی په ژبه بیا انګریزانو یو بل چل کړی مولیان خو قبر کې دادي دی وی چې دا د قبر معامله به مونږ معلومو څنګه معلومو به څنګه سړی مړ شوی حق ورسره دننه میکروفون کې چې د سره څه سوال جواب کېږي چې مونږ یې واورو لارې تار بوتلی دی میل 2 میله سړی حق کو خلق تلار خو چې نیمه ګنټه تېره شوه چا چې هغه غوږونو تاسیدونه لګولي داسې اواز پکې راغی چې ټول په ځای ځای هلاک شو او چاته یې حال ونه وی چې د اواز څه شي کم شی چې قدرت پټ ساتل دي راز څوک نشي معلومولی واخر دعوانا ان الحمدلله حضرت حنظله واده شوی دی او د واده ړومبی شپه ده خوب ګوري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په احد کې په وینو رنګ ولاړ ړومبی شپه ده د واده او کټ دی ټوپ الله اکبر یې کړ کټ دی ټوپ کو ناوې رونی ورسته چراوی نہیں ہوئے حنظلہ خوب کیوں یعنی وے نا طبیعت خراب شو وے نا سچلو وے بی بی خوب میں ولیدو آزچ پچا میں ما
آپ وینو رنگ دو احد په میدان کې ولاړ ناوی ورته وایي چې حنظله د واده ړومبی شپه دي دا شپه په زندګۍ کې ډېره د خوند شپه وي سملا آرام وکړه حنظله ورته وایي او بیبي یو طرف ته ستا مینه ده او بل طرف ته د محمد رسول الله مینه ده ستا غوندې زرګونه ناویانې دي د محمد رسول الله په یو ساس کې وینې باندې قربان شي سمله بیبي او زلاړه توره روان ناوی ورته وایي چې حنظله ما خود پرانا کې لیدلی ام نه پرانا کې مې لیدلی ام نه کتال ته شهید شوې زبد د قیامت په ورځ څه پیژنم چې دا زما خاوند دی دې ټکي تم خیال دی چې پرانا کې مې نه لیدلی ښځو به سړي چېرته لیدل اوس خو پلارانو لوڼه خوشې کړي دي چې ځان له یې په خپله خوښ کوي که نه ده داسې پلاران ورته وایي لوڼو ته چې ځان له یې خوښ کوي که په هسپتال کې دې خوښ کو که په مال روډ دې خوښ کو که په صدر روډ باندې دې خوښ کو که په زیارت کې دې خوښ کو که په هدیرو کې دې خوښ کا ګرځه ګډې ځان له ګډ په خپله خوښه شرمېدلو بې غیرته شرمېدل نن چې ودېږي هغې ځان له په خپله خوښ کړي حنظله ښځه ورته وایي چې سړیه ما خو په رڼا کې لیدلی ام نه کتال ته شهید شوې زه به د قیامت په ورځ تا څنګه پیژنم چې دا زما خاوند دی حنظله دا خپل لستوڼی وشلو او بیبي ته یې وویل چې بیبي زما دې لستوڼي ته وګوره کزال ته شهید شوم د قیامت په ورځ به د محمد رسول الله د نشان لاندې چې د چا لستوڼی شلیدلی یا به ستا خاوند وي په یو منډه لاړ چې ګوري حضور علیه السلام غاښ مبارک شهید شوی وینو نه رنگ بنگ حنظله شروع وکړه چې شروع وکړه حنظله هم شهید حنظله هم شهید پیغمبر صلی الله علیه تپوس وکړو چې حنظله واده شوی او نه صحابه ورته یا رسول الله حنظله هم پروت دی جبریل علیه السلام راغی و یا رسول الله الله وایي چې حنظله له به غسل ملایکې ورکړي دی د کوره بې غسله راغلی او دلته شهید نو دله به غسل ملایکې ورکړي جبریل ورته اوبه اچوه او ملایکې غسل حضرات محدثین اوس د حنظله نوم چې اخلي نو هغې سره وایي حنظله غسیل الملایک هغه حنظله چې ملایکو ولا غسل ورکړي غسیل الملائک عزیزانو عرض میں داو چې الله دې نه راولي هغه وخت که ستا په ملک حمله وشوه د حنظله ایمان پیدا کا په یو هوا به روانې او داسې به خوشحالې چې د خدای لاک لاک شکرونه به وباسي مونږ ولې جنګ نه یریږو مونږ ځکه جنګ نه یریږو چې مونږ نه ښځه پاتې کېږي مونږ نه جایګیر پاتې کېږي مونږ نه بلډینګونه پاتې کېږي مونږ نه بنګلې پاتې کېږي مونږ نه بینس موټرې پاتې کېږي مونږ نه په بینکونو کې فکس ډیپازټونه پیدا دا پلیت مردار خواره وګوره په دې بینکونو کې د دولتمندو پیسې پرتې دي فکس ډیپازټونو کې فکس ډیپازټ لږ پسې 1100 روپۍ حکومت سود ورکوي 20 لکه 10 لکه 50 لکه فکس ډیپازټ کې ایښي دي بېغه عامه بېغه چې وایي پروت یم بینک کې مې پیسې ایښي دي او هغه منافع وایي راځي دوی په منافع نامه ایښي دا ټول حرام خواره مونږ هم حرام خواره دا د سود د زکات پیسې دي مونږ پسې راوړي مدرسو ته او جوماتونو ته ملا صاحب شکرانه ده چې مال یې راکوي شکرانه ده چې سرکاري افسر لی ورکوي
رشوت شي او چې پیر صاحب له ورکوي نو نظرانه شي. تاسو پوه شئ عرض نه دا چې بادشاهان ولاړه هغه جرأتمن خلق ولاړه چا بچ سر په تلی کې د الله د پاره ګرځولو هغه ولاړ. بادشاہ وزیر ته وایي کل یوم هو فی شان، هر ورځ د الله په یو نوي شان کې پوهې مې کا. هغه وایي چې یو ورځ مهلت راکړه چې زه سوچ وکړم. کور ته راغی نو غمګین پروت دی چې اوس تپوس چا نه که ملا نه تپوس کومه نو دا خو زما بې عزتي ده، ځکه چې وزیر اعظم د ملا نه څنګه د مسلې تپوس. تاسو د خپل وطن کې وګورئ چې د کلي کوم مالدار سړی کنه او مولا مسلې تپوس کوي، یاره مولا صاحب دې مسلې متعلق ستاسو څه خیال دی؟ داسې وایي څه خیال؟ نو سړی غواړي مولا ورته شروع شي د الف نه تر یې پورې هر څه ورته بیان، او که سپېرئ نو ورته وایي چې ځه بیا به وګورو، او وایي چې بیا به وګورو که نه، او که غواړي نو ورته پلاني کتاب کې داسې لیکلي پلاني کې داسې. نن سهار په لاره را روان وم یو سړی راغی نو ما ته وایي چې یاره ډېر سخت غوسه کې کور والاو ته مې ووایي چې ته په ما اور مور خو ډېر غوسه کې وم. ما ایله خو دې کار کړی ایله دې کار ویل ولې مال څوک ښځې ته خور مور په رضا وایي دا تاسو راشي ملا ته وایي چې ملا صاحب ډېر په غوسه نو تاسې په غوسه و چې ځمکه او اسمان یې نه پېژنده ښایسته ښځې ته یو دوه درې ووایي ته اوس ما دوکه کې په غوسه نه چې د شرابو په نشه کې دې یو دوه درې ورته ویلي چې ستا عمر یې دا ښځه بیا په تا نه راوړي تر څو پورې چې بل مېړه نه یې کړی هغه سره یې شپه نه تېره چې ستا عمر چې د شرابو په نشه کې دې ورسره نو سته راشي ملا له دوکې ورچې چې ډېر په غوسه یاره چې نو ځمکه او اسمان یې نه پېژنده داسې په غوسه نو پر رضا هم څوک ښځې له طلاق ورکوي؟ طلاق خو ملا ورکوي چې ورته په غوسه یې کړی نو زه یې توکه کوله وایي چې نو ډېر په غوسه ومه او ورته مې وایي چې ته په ما کور مورې ما ایله دې کار کړی خو ما دلته یو ټکی وکړ په دې علاقه کې په دې مسله ګوره بل څوک پوهېږي نه او ما نه به تپوس کوي که چا درته څه ووایي غلط به یې وي او بیا به دې زه نه پرېږدم په منبر به دې یاد نو خیر یاد خو مې کوو نامه مې نه داسې نو مال پرې به دې نه دم ویل کله راشي ما یو دوه درې ورځې پس راشي نو چې دوه درې ورځې پس راشي نو بیا به دوه درې ورځې پس ورته نور دغه چې تا ته پته ولګي چې دین هم دنیا کې څه شی دی دې پسې دوړ دوړ کول حکمت کو اپنا گم شدہ لال سمجھو جہاں پاؤ سے اپنا بات د دنیا د قانون نکتو ته خو د وکیل بلخانې ته ورمشه کابلی ته وکیل نه ټیم وامنه تا د خدای د قانون یو نکته وښیي تا دپاره خو د عدالت کې یو بحث وکړي چې اول یې در نظر 2000 روپۍ نه زه د خدای د قانون وکیل یم مفتم غواړې او الټه ما ته خان ستاسو چې څه خیال دی دې مسلې متعلق ورته نه پوهېږم نه خیال نه پوهېږم ځه ورک شه بیا راشه چې بیا راشي ورته بیا راشه بیا راشي ورته بیا راشي دین معشوقه ده او معشوقه وایي جوړې دې په مخ د فراقو خو نه کړې لارې ته په کوم دلیل زما د مینې دعوه ده دا نن تاسو ته دا دین سپک هم زده کړه سپک زده کړه چې هره شپه په دې لوډ سپیکر وګوره د مریانو سال جوړ کړنګه کړنګه کړنګ یو طرف نه لګي بس دا ورته یو نوی نخرخ کاري چې د تورتورو ته خپله مخامخ کړي او بس ته لګیایي دا ورته یو نخرخ تلاوت وخت معلوم نه دی د ترجمو وخت معلوم نه دی د مسلو وخت معلوم نه دی چېرته به په کلو کې دا غوبل جوړي چېرته واورئ دا ډله بازي بغیر د جمعې یا چېرته خاص پی تقریبي میلاد شریفي وغیره وغیره دې نه سوا تاسو نه بند کړئ دې څیزونو دین بې قدره دین بې عزته دین خو داسې شی دی چې ته به ورپسې ځان ملنګی په خدای قسم دا حدیث او دا قرآن چې دا نن تاسو ته بې پیسې
نن که خیال وکړئ دا دنیادار خلک هغه جومات ته ځي نه چې چېرته تقریر کړي وایي دلته ټایم زیات دی ټایم زیات دی ستا دا ټایم ډېر قیمتي دی ټایم دې قیمتي دی ټایم زیات دی دا مونږ بې قدره هغه شی نه دی چې په دې منبر علماو تاسو ته بیان دا خو چې ورپسې ګرځېدی د قیامت علامو کې به یو علامت دا وي چې څلوېښت ورځې به یو معمولي مسله پسې سړی ګرځي داسې ملا به نه پیدا کېږي چې معمولي مسله هغه حالات جوړېږي نه زما عزیزان عرض مې دا چې د دین یو خاص وخت د هغې قدر او وقار به باریکات د دین به محفوظ ساتي ابوبکر صدیق شاهي پرېښوه ګدا شو دې دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه با هر لف قدمه پس 2 رکعاته نفل وکړ چې خدای مال دې دا توفیق راکړي چې ستا د پیغمبر په حدیث پسې زه روان یو حدیث تا ته حدیث چېرته جومات کې بیان کړی نه زمونږ ملا دی نه شپه ګوري نه ورځ ګوري او کتاب یې راغست تاسو پوه شئ مونږ ته پکار دی چې لږ سوچ علم راکې راشي خو عقل راکې نه فکر راکې نه د وخت مقتضیات نه پېژنو د وخت نزاکت نه پېژنو د سړي شان او شوقیات هر سړي ته به وګورئ د هغه د شان مناسب خبرې به ورسره کوي سړي ته به وګورئ چې د ده کوم مزاج دی نو هغه مزاج مطابق خبرې به ورسره سړی اکړ خان غوندې و او راغی تپوس یې وکړه ورته نیم خبر دی بل مولا نه راشي